شی زیاتی الا البر نیکی چې کله دا د نیکی کار کوي الله سبحانه وتعالی په دې سره څه کوي هغه عمر زیاتی د مور او پلار په خدمت سره دا سمه خبره ده الله اکبر په ملګری پوښتنه کړې غدا وایي چې بعض علما دا خبر بیانوي چې که سړی ډېر مال وګټي او که پلار یې دوه غواړي نو دا که په هره طریقه یې دا یې نشي منع کولی دا پلار دې ټول اخیستلی شي دې باره کې هغه حدیث ذکر کوي چې انت ومالک لابیک ته او ستا دا مال دا ستا د پلار دی اول خبره خو دا ده چې بعضې خو دې حدیث ته کمزوری ویلی ضعیف یې ورته ویلی دویمه خبر دا مطلق دی مقید نه دی مطلب چې کوم څیزونو ته د مور او پلار ضرورت یې باید هغه ورته ورکړلی شي یو والد دی او پلار دی ته پوهېږي که چېرته زه درته مال ورکړم روپۍ ورته ورکړم یا دا ټول چې کوم ما څه ګټلي دا ختموي یا په داسې طریقې زما نه فوت کوي چې ما ته هم ضرر راکوي ځان ته دې کې بیا قاعده یاد ساتئ د نبي صلی الله علیه وسلم خبره چې لا ضرر ولا ضرر مؤمن مسلمان به نه ځان ته ضرر ورکوي نه بل چا ته ضرر ورکوي ځکه دا خو خپل مور پلار ته هم ضرر دی په دې کې دغه روپۍ خرچه کول او مصرف کول په دې طریقې سره او دغه شانتې خپل ځان ته هم ضرر دی چې د کوم ملګرو سره پوښتنې ورسره وي د هغې ملګرو پوښتنې به هم ځواب کوو او د هغې تر څنګه که کوم ملګرو وټساپ ته پوښتنې رالېږلې وي نو کوشش